هغه سړي پلار یې ډېر بوډا شوی و، هغه یې رافشا کړ او روان کړی و یو لویه کنده ویل د هغې نه یې غورځوم. ورته یې ویل بچې دا کوم خوا مې وړئ؟ هغه ورته ویلي بابا دې له دې وړمه چې دلته یو کنده د هغې نه دې غورځوم چې ځان دنه خلاص کړم. څو پورې به راته کور پروت وي؟ هغه پلار یې وخندل. دې زوی ته ویل بابا زه خو دې د یو غټې کندې نه غورځوم، تا وخندل، دې خندا څه مطلب دی؟ دې وفرمایل بچې ما دا ومنله، بس ما خپل فلار د دغې کندې نه غورځولی او دا کومې ده چې تا زه روان کړی. زه په دې پوه شوم چې واقعي چې د هر عمل بدله دغه عمل مطابق ده، الجزاء من جنس العمل. زوی پوه شو، راواپس یې کړ، ډېر قدر یې کوي، ځکه که دا پلار ما وغورځو سبا به ما زما بچي د دغې کندې نه غورځوي. ځکه عزتمن درنو د قیامت په علاماتو کې هم دا دي چې خلک به د ښځو قدر هغه به زیات شي او د مور قدر به کم شي، او د دوست قدر هغه به زیات شي او د پلار قدر به کم شي. په پلار باندې به دی شرمیږي، دی به په دې شرمیږي چې زه چاته یم چې دا زما والد محترم دی، دا زما پلار دی، او دا شوي دي داسې نوی تهذیب او نوی ثقافت. هغوی موږ او تاسو د مور او پلار نه لرې کړو. زه دا خبره بار بار کوم، پخوا به دا یو ښه طریقه وه چې ماسخوتن به خلک مور او پلار ته کېناستل، زړو نیګانو ته هغوی به ورته کیسې کولې او دوی به ډېره مزه کوله. نن د موبایل د وجې نه چا سره ټیم نشته، پلار ځان له ناستي هلته او زامن یې چې څومره دي او بچي هغه بیل بیل ناستي او هر یو به دا یو سړي ویل دا د ګوتې کار کوي، د ګوتې کار که نه. داسې دی چې خپل مور او پلار ځان ته رانږدې کوي، ځان هغوی ته ورنږدې کوي، هلې به د خوشحالۍ ژوند بیا موزي. ځکه په دې ورځ الله معافي کوي، د معافۍ اعلان کوي. وګوره هغه چا ته پکې اعلان نه کېږي د معافۍ چې چا نه مور او پلار خفه دي. هغه چا ته د معافۍ اعلان نشته چې د چا په زړه کې کینه ده، چا د خپلوانو سره رشتې کټ کړي دي، هغوی ته د معافۍ اعلان نشته. ځکه دا ورځ چې ده دا غټه وګڼئ، دا د معافۍ ورځ. هر چا سره ښایسته میلاو شئ. بس اوس د لمونځ نفس دی، ورسره میلاو شئ. غلطي ستا نه ده، غلطي د هغه ده، خو معافي وایي دې ته چې الله کومه معافي خوښوي چې غلطي د هغه ده او ته د هغه نه معافي وغواړه. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په معافۍ باندې انسان دا بې عزته کېږي نه، بلکې د ده په عزت کې زیاتوالی راځي. نو دا دی چې دا وکړو، څومره ورانې را ورانې هم دي ټولې جوړې، ټولې جوړې، او د پردو حقوقو نه ځان وساتو، حرامو نه ځان وساتو. دا نشي کېدی چې دلته ته تهجد کې او هلته دې په خېټه کې حرام پراته دي، دلته دې دعا ته لاس اوچت کړي دي او هلته په حرامو اسره نه کې، په پردي حق او په خپل باندې اسره نه کې.